دیوبندی وینم کړي بدن کې جوش ما چې اغیار ویني منډي وخی لکه خرګوش ما چې اغیار ویني منډي وخی لکه خرګوش ویم دیوبندی وینم کړي بدن کې جوش ما چې اغیار ویني منډي وخی لکه خرګوش ما چې اغیار ویني منډي وخی لکه خرګوش. کتاب لیکلی دی عقیدې ناجیې په نامه باندې اوس چاپ کړی دی د علماو لیدلي. زما عقیده پکې ښکاره ده. ما دنیا ته خپله عقیده ښکاره کړې ده چې دغه زموږ عقیده ده. ویې ګورئ کومه عقیده چې مې د بریلیانو سره مشابهت دی. ما په دا اوس کتاب کې پر دواړو کې پر بریلیانو ردونه کړي دي، پر زاړه کې مې پر کړي دي. وایي دا بریلوی دي او دا فلانکۍ دي، ځان داسې ښکاره کولی. موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهبیان یو. قسم دی که چا په موږ پسې یوه روپۍ یا یوه خبره یا یو کار د بریلیانو په ثبوت ورسوي، په هغه ورځ باندې به زموږ ژبې را پرې کوي. زه دوی ټول ته اختیار در کوم. قسم دی که چا په موږ پسې یوه روپۍ یا یوه خبره یا یو کار د بریلیانو په ثبوت ورسوي، قسم دی که چا په موږ پسې یوه روپۍ یا یوه خبره یا یو کار د بریلیانو په ثبوت ورسوي، په هغه ورځ باندې به زموږ ژبې را پرې کوي. زه دوی ټول ته اختیار در کوم. که چا یو کار په موږ پسې د بریلیانو په ثبوت ورسوي، که چا یو کار په موږ پسې د بریلیانو په ثبوت ورسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا کتاب چې کوم دی الملتقط من الكتب المعتبره للفقير الصغير بعبد الستار السیمزی کان الله تعالی. دا کتاب چې کوم دی دا زموږ د علاقې صیفیان او بریلویان په دې باندې استدلال کوي چې دا سړی دا زموږ ولو. نو زه نن دا ثابتوم چې دا مولانا صاحب چې کوم دی دا عالم هم په دې صیفیانو باندې رد کړی دی. که یو مسله ده چې زموږ د علاقې بریلویان دا وایي چې نبی علیه السلام دا نور ولو. فرمایي اول ما خلق الله نور نبیک یا جابرو. دلیل د دې دی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نورانیت په هغه کې محسوس و، حسي نور و. زما خپل تحقیق ماته دا وایي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم معنوي نور هم و چې هدایت دی، خو حسي نور هم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نورانیت په سترګو معلومېدی. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور حسي و. که رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ظاهري حسي نور نه وي، دا رڼا د کومې خوا جوړېږي؟ نو مولانا عبدالستار صاحب سیمزی هغه فرمایي باقاعده غټ عنوان قایم کړی دا ګور الملتقط من الكتب المعتبره 342 صفحه کې لیکي په دې خبرې چې نبی علیه السلام چې کوم دی دا بشرون وانه صلی الله علیه وسلم لیس بنور حقیقتا وليس له صلی الله علیه وسلم علم غیب ولا هو حاضر في جميع المواطن ولا هو ناظر لجميع ما خلق الله تعالی. ګوره دا ټول هغه عقاید دي چې زموږ د پښین بریلویانې لري او استدلال کوي چې مولانا عبدالستار صاحب چې ولو دا زموږ د عقیدې سړی ولو. نو مولانا عبدالستار صاحب په خپل کتاب صفحه نمبر 342 صفحه کې دا مسله واضح کړې ده چې نبی علیه السلام چې کوم دا بشر دی، دا لیس بنور حقیقتا، دا حقیقتا نور نه ولو. او زموږ بریلویان وایي چې نبی علیه السلام حقیقتا نور ولو، باقاعده یې رڼا کوله او دا رقم علم غیب ورته ثابتوي. مولانا عبدالستار صاحب وایي چې ده لره علم غیب نه ولو او حاضر و ناظر هم نه دی. وینې بیا څه فرمایي کما تقول بجميع ذلك الطائفة البریلویه المفرطه في حقه صلی الله علیه وسلم. ورته ګوره دغه عقاید چې کوم دي څوک نبی علیه السلام نور بولي یا علم غیب ورته ثابتوي، نو مولانا ستار صاحب فرمایي چې دا سړی چې دا بریلوی دی. نو دا کم کسان چې بریلویان د پښین دلیل ذکر کوي په دې باندې چې دا زموږ مشرانو دا زموږ اسلاف ولو، نو هغو هم پر دغه بریلویان باندې رد موجود دی په دا عقایدو باندې. په دې بل ځای کې ذکر کوي وروسته عبد لا یطلق علی النور الذي هو کیفیة ظاهرة بنفسها مظهرة لغیرها. وایي د عبد اطلاق دا پر نور باندې کیږي نه، ځکه نور چې کوم دا کیفیت دی ظاهرة بنفسها خپله ښکاره کېدونکی دی، مظهرة لغیرها بل چا له ښکاره کوونکی دی.
په اخر کې ذکر کوي چې فهما لیسا بنورین، دا دواړه چې کوم دا نور نه ولو، وینې دا دواړه چې شنو نور نه ولو. نو اوس دا چې شولو دا خبره ثابته شوه د زموږ د پرپشن د بریلویانو دا دروغ تاسو ته معلوم شولو چې دوی وایي نبی علیه السلام دا نور دی. او په خپل دلیل کې ذکر کوي چې مولانا ستار صاحب د سینځي دا هم چې شو دا زموږ مشران دي د هغو د هغه نظریه وله. نو مولانا ستار صاحب دا عبارت دی تاسو وګورئ.